ژوند قرآن سره خوان کوي خوان مرګ د ایمان سره خوان کوي خوان مرګ د ایمان سره خوان کوي خوان الذاريات ترتیب عثمانی او 50 نمبر سورت ته ترتیب نزولی چره او 50 نمبر سورت ته نازل ده رست د سورت احقاف نام کلمات په دې سورت کې 380 دي حروف په دې سورت کې 1280 دي بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا والذاريات من قسم دي په هواګانو باندې چې الو زیدانی او شیاو لرا هغه خاور لرا ګردون لرا چې پورته کیا الله وي په دغه هواګانو باندې مې قسم وي بیا قسم کوي فالحاملات پس بیا مې قسم وي الله وي په غورې باندې فالحاملات معنا چې حامل دي بارون کې دي دوبو چې ډکی دي دوبونه وقرن معنا ثقيلا بالمطر چې درون دي په باران باندې ډکی د اوبونه دي دا ورېزي فالجاريات پس بیا مې قسم وي الله وي په کشتو باندې چې جاری دي او روان دي په دریاب کې په بحر کې یسرن معنا په اسانه سره خپل مزل سره روان دي فالمقسمات پس بیا مې قسم وي دریم قسم کې الله بیا مې قسم وي په فرشتو باندې چې تقسیمون کې دي امرن کارون لره یعنی رزقون لره لکه اسرائیل علیہ السلام په اخذ د روح باندې مقرر دی جبرئیل علیہ السلام د وحی په نزول باندې مقرر دی دارنګي میکائیل علیہ السلام په تقسیم د ارزاق باندې اسرافیل علیہ السلام په شپېلي باندې نو فالمقسمات پس بیا مې قسم وي په هغه فرشتو باندې الله وایي چې تقسیمون کړي امرن کارون لرا د درې قسمونو جواب څه شی دی جواب قسم دا دی انما یقینا خبر دا توعدون چې وعده کولای شي تاسو سره اهل مکه یا ټولو کافرانو لصادق من خمخ رشتینه ده سشي وعده د جنت وعده د دوزخ وعده د بعث بعد الموت وعده چې مرګ نه بعد ژوند کېدل شته ګوره لصادقون دا خمخ ګوره رشتینه ده وره یا کافرانو وان الدين يقينا دا دین چې نه ورځ د قیامت چې د لواقع من خمخ واقع کیدون کړه رب کریم فرمای والسماء قسم دې په اسمان باندې ذات الحبك معنا چې خاوند لارو ده یا بیزاوی وی ذات النجوم چې خاوند ستورو ده حسن بصری سے معنا کوي خاوند حسن او جمال ده سعید بن جبیر وی ذات الزینه دارنګ مجاهد او مقاتل او قلبی سے او ضحاک سے وی ذات الطرائق خاوند لارو ده په دغه اسمان مې قسم انکم یقینا تاسو چې مشرکان او اهل مکه ولفي قول خمخ په خبره کې مختلف کې په خبره مختلف کې تاسو اختلاف کوون کې تاسو ست تصدیق کوون کې دي ست تکذیب کوون کې دي ها سو کوئی چلا یعذ بالله پیغمبر علیہ السلام ساحر دے سو کوئی مجنون دے سو کوئی کاذب دے نو مختلف یې تاسو يؤفك على شي يؤفك من يصرف على شي غرزول شي عنه يعني الايمان د ایمان نه یا د قران نه یا عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه على شي من هغه سوق وفك چې على شي فی علم الله ده هغه چې پازل کې على شي ده هغه خلق على کیږي پازل کې چې سوق على شي دي رب کریم فرمای قتل الخراصون منا لعن الكذابون قتل الخراصون لعن الكذابون لعنت کړي شوی دي الخراصون من الكذابون یا خیره د خیره قتل الخراصون مرد شي لعنت دي شي الخراصون من الكذابون هغه چې خبرو کې مختلف دي دروغ ویا الذين دا كذابون سوق دين
اغا کسان دی هم چې دی فی غمرت منا فی جهالت په جهالت خپل کې ساهون منا غافلون بے خبر دی چې قیامت ته د قیامت نه بے خبر دی الله وای یسالون تپوس کیدا خراسون تپوس کی تانا استهزاء او تکذیبا تپوس کی استهزاء کی ایان یوم الدین کله د ورځ د قیامت قال الله وی الله تبارک وتعالى دا ورځ د جزا چې دا داس ورځ د ګوره هم دی علی النار په باندې یفتنون منا یحرقون سوزول بش په باندې یا یفتنون منا يعذبون عذاب ورته ورکول شي فتنه کې اچول شي دا معنا غني يعذبون او يحرقون زبانيه فرشته ورته وي د جهنم پیردار فرشتي ورته ذوقوا سکه فتنتکم من عذابکم عذاب تاسو هذا دا عذاب چې الذي عذاب دې کنتم چې وي تاسو به پرې باندې تستعجلون جلد مو کولو په دنیا کې جلد مو غختلو زر مو غختلو یعنی دروغ مو غنونو د عذاب نن ورځو سکه شابه ان المتقین یقینا متقیان پرهیزګار خلق فی جنات پجنتونو کې به عیون او پچینو کې به اخذینا اخستون کې به ما دا غس اعطاهم من اعطاهم چې ورکړي وی دی الله تبارک وتعالى غنیمتونه غ عزت کرامت راضی به وی دی لره هغه چې ورکړي دی لره ربهم رب دین یا اعطاهم يعني ما آتاهم ربهم ابن عباس سيد بن جبير سوي عاملين بالفرائض عمل كون كي بي بفرائض باندې انهم يقينا دي كانوا دي قبل ذلك مخکد دین په دنیا کې محسنين يعني عمل كون كي بفرائض باندې الله وي بفرائض باندې به عمل کولو بل صفت دا وكانوا دا متقيا قليلا لق من الليل دشبنا ما يهجعون ما زايد ده يهجعون ما نچدي بدل لغولي لغا يعني يهجعون ينامون قليلا ودكيدل دي لغا من الليل دشبنا ويصلون اكثره منزون بك والاكثر يهجعون من ينامون لق بودكيدل اكثر بي منزون كول والهجوع النوم بالليل دون النهار د شپې خوب ته ویل کیږي بغیر د ورځې نه والتهجاء د ترک د خوب ته ویل کیږي ان النومه الخفيفه غلق خوب ته ویل کیږي نو دا متقیان چې وکانو قليلا لك من الليل د شپې نه ما يهجعون چې دی ډډې لګولې لګا یعنی لک خوب به کول نامون قليلا لک خوب به کول ويصلون اكثره منزون بك والاكثر شبه وبالاسحار او په وخت د سحر کې اند پښمنی په ټیم کې یستغفرون استغفار به ویل مطول شپه به منزو کو د پښمنی ټیم به استغفار ویل دومره یریدل د الله وفي اموالهم او په مالونو د دې کې الله ویا حق برخداز مراد تنه زکات اکثر مفسرین للسائل د پاره د سائل عام صدقات للسائل د پاره د سوالګر سوال کوي غریب دی چې سوال کوي والمحروم او د پاره د محروم من المال چې دی چې نه سوال کوي نه سوال کوونکو د پاره محروم قطاده او زهري سیب الذي لا يسأل اغه چې سوال نه کوي حیا عند حیا د وجنا لکه درېمه سپاره کې الله وي تعرفهم پی جنب تاسو لره بسیماهم په نخو د دی باندې لا يسألون الناس الحافا دي سوال نه کوي په کوشش سره د نخو نه به پی جنې زړواله د رنگ به وي د خایس کې د تجمل نه د وجه د تجمل نه به تاسو نه پی جنې دا د به نور غریب وي مولا به خسته کپڑے به چې خسته جامې به چې خو غریب به او د سوال به نه کوي نو هغه تم ورته ورکه الله وې د مال حق دی د دې وفي الارض پزمکه کې رب کریم فرمایي آیات دلائل دی په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې سشه دا غرونه وګوره بحرونه دا میوه قسم دا ونی چې الله شنه کړی دی په دې ځمکه کې دا دلایل دی په وحدانیت د الله باندې للموقنین د پاره د یقین کون کې څوک یقین کیا دارنګ وفي انفسکم او په نفسونو تاسو کې آیات للموقنین دا ولګول سره
نخې دي علامې دي د قدرت د الله تبارک وتعالی. دغه وګوره الله تبارک وتعالی دا خوله درته پیدا کړې ده، یو روټۍ هم په دې خوله باندې خوري اوبه هم په دې څکي، نو دا روټۍ په د شا د طرف نه لاړ شي بیله شي، دا اوبه د مخې د طرف نه، دا هم یو لوی قدرت دی. دارنګې الله تبارک وتعالی تاسو پیدا کړی یو فی انفسکم، وګوره مختلف شکلونه والا یو شان لاسونه دي، سترګې دي، پوزې دي، هر سړی بیل بیل پیژندلی کیږي. ته د یو کپنې ګاډي بغیر د لمبر پلیټ نه په یو رنګ کې ودروه، څوک پیژني نه چې دا زما ګاډی دی، دا د بل چا ګاډی. نو دا وګوره انسان څومره کروڑونه لکونو کربونو باندې انسانان دي، هر څوک بیل بیل پیژندلی کیږي. نو الله وفي انفسکم به په نفسونو ستاسو کې آیات للموقنین علامې د قدرت د الله دی. افلا تبصرون آیا تاسو نه وینئ دا؟ وفي السماء او پاسمان کې رزقکم رزق ستاسو دی، یعنی سبب د رزق ستاسو دی چې باران دی. ذکر د مسبب مراد تینا سبب. وما وهغه ستوعدون چې واده کولی شي تاسو سره چې عذابات دي. مجاهد سوی من الخير والشر د خیر او د شر نه. اسمان نه کله باران نازل شي خیر شي دا شینکیجات شنه شي، او کله عذاب نازل شي د نن سبا نه ګورئ دا عذابونه چې را روان دي، سیلابونه دي وغیره، نو دغه اسمان د طرف نه راځي. فورب السماء قسم دی پر رب د اسمان باندې والارض د زمکی پر رب باندې، انه یقینا د ارزاق چي دي یا ورځ د قیامت چې د حق خامخ حق ده، داسې حق ده او انسانانو مثل ما په مثل اغانکم چې تاسو تنطقون غږیږئ، تاسو خبرې کوئ لکه څنګه چې تاسو دا خبرې کوئ او بل سره دغسې دا قیامت هم ګورې حق دی. هل اتاک قد اتاک پتا کی سره راغلی او تاسو ته حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، حدیث خبر د ضیف ابراهیم المکرمین د ابراهیم علیه السلام د ملمنو د ابراهیم علیه السلام، ضیف ملمنو د ابراهیم علیه السلام المکرمین معنا هغه ملمنه چې عزت ورکړی شوی او په څه باندې؟ په حلالي رزق باندې. اذ په هغه وخت کې دخلو چې داخل شو دا فرشتګان علیه په دې ابراهیم علیه السلام باندې، فقالو پس ویل دې فرشتو سلامن سلام اچو موږ په تا باندې، سلمنا سلاما سلام اچو په سلام اچولو سره. قال نو ابراهیم علیه السلام سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې، قوم ای انتم قوم تاسو چې یو قوم منکرون معنا ناشنا ګڼل شوی، څه ناشنا قوم مخکې مې نه لیدلی تاسو. فراغ پس راغ ابراهیم علیه السلام ډیر میلمه دوستو مهمان نوازو، الی اهلی اهل خپل لاړو پټ د میلمنونه، میلمنه خبر نه که وګوره میلمنونه به تپوس نه کوي، وګوره تپوس نه کوي تینا په ډایرکټ لاړې اوسخه ورید کو سمې دې ته مخامخ کېښو کباب یې تېنه سم جوړ کو خسته یې ورید کو، تپوس نشته. نو میلمنه به تپوس نه کوي چې څه خورې او څه نه خورې. نو فراغه پس راغ ابراهیم علیه السلام الی لاړو پټ د میلمنونه الی اهلی اهل خپل لره، فجا پس راتلی وکړه بعجل پسخي سره، سمین معنا مشوي په ورید کړي شوي باندې د میلمنونه پټله. فقربه پس وړاندې کړه هو دې ورید کړي شوي سخي لره میلمنو ته وړاندې کړه، الیهم دی لره یعنی د فرشتو ته، دی خو پوه نه و چې دا فرشتې دي. نو هغې خوراک یې نه کو، نو فرشتو نه خوړلو. قال نو ویل ابراهیم علیه السلام الا تاکلون څه شی دی چې تاسو خوراک نه کوئ. فاوجس احس فی نفسه، فاوجس معنا احس فی نفسه پس پیدا کړ ابراهیم علیه السلام په نفس خپل کې منهم د دینه خیفتا خوفا یره پیدا کړه، ځکه چې په هغه زمانه کې چې چا خوراک نه کولو دشمن به و، د هغه قتل د ارادې دپاره به راغلی و. نو ویرېدو ابراهیم علیه السلام، فرشتې پوه شو چې ابراهیم علیه السلام ویرېدو. قالو نو ویل فرشتو لا تخف مه یریږه ابراهیم علیه السلام. وبشروه زیری ورکړه د لره بغلام بولدن په یو ولد باندې علیم پوه چې اسحاق علیه السلام و جمهور مفسرین وایي مراد ترې اسحاق علیه السلام، علیم معنا پوه چې وروسته د بلوغت نه به خاوند د علم وي په دین د الله باندې. اولې ورته زیری ورکړو چې دی خوشحاله شي. فاقبلت پس را مخامخه شوه بیبي ولاړه وه ساره بیبي، امراته بیبي د ابراهیم علیه السلام بیبي ساره بیبي مخامخه شوه فی صرة معنا په حیرت او په چغو کې،
چغې د خولې نه وتې فسکت پس په څپېړو ووهلو د تعجب د وجې نه وجهه مخ خپل لره دا زنانو کې دا کار وي د تعجب په ټیم کې به یې داسې مخ باندې د لاس هغه کړي نو دا عادتا د ښځو د عادت وي نو رب کریم فرمایي فسکت پس په څپېړه وهلو د تعجب د وجې نه وجهه مخ خپل لره د سارې بیبي د ابراهیم علیه السلام بیبي وقالت نو ویل دی بیبي عجوز انا عجوز زه خو بوډۍ یمه زړه یمه عقیم شنډه یمه دا به څنګه شي ما لره اولاد قالو نو ویل فرشتګانو سارې بیبي ته کذلک کما قلنا لك دا تقدیرات لیکي كذلك كما قلنا لك واخبرناك لك څنګه چې مونږ تاسو ته ویل واخبرناك او خبر درک مونږ ته اے سارې بیبي قال كذلك دغرنګ قال وای ربک ربستا چې زبر د اولاد ورکوما شک پکې مکوه انه یقینا الله تبارک وتعالى هو الحکیم دا خوند حکمت ته العلیم پوی ده قال ابراهیم علیه السلام ویل قال نو ابراهیم علیه السلام ویل پوی شو چې حالات خراب دي فرشتو ته فما خطبكم فما شأنكم شان استاسو ده حال ده ان سره راغلي ايها المرسلون الى رجل شيء فرشتو قالوا نو ویل دي فرشتو ان يقينا مرسلنا لګل شي ولا قوم مجرمين قوم مجرمانو ته کافرانو ته چې قوم د لوط عليه السلام ده لنرسل د پر لګل یومږه عليهم پدې باندې لنرسل د پر چې اولي ګومږه عليهم پدې باندې حجارتن کاني من طين د قرت کانونه د خټینه جوړ شوی هغه بټو کې چې ورچ شوی په خې خختي دغه سکانې مسومه معنا معلمه نخدار کړي شي بوي یا بعض مفسرین و چې پسرو په تورو پټو باندې دا کاني باندې خدار کړي شي یا بعض وي په تورو پسپینو باندې یا مسومه معنا معلمه نخدار کړي شي یعنی د دې نمونه په لیکل شي هر کاني باندې بداغه انسان نوم لیکل شي چې کوم په هلاکیږي د هر چا بیل نوم لیکل شي عند ربك من عند ربك د جانب درفستانا للمسرفين للمشركين د پاره د مشرکانو رب کریم فرمای فاخرجنا پس وستل مونږه من هغه چا لکانه چې او فيها په دغه قريه کې من المؤمنين د مؤمنانو نه فما وجدنا خو پس مونږ نه کړو مونږه فيها په دغه کلی کې غیر بیت غیر د یو کور نه من المسلمین د مسلمانانو نه صرف د لوط علیه السلام دا کور چې لورګانی دا وبس وترکنا پی خود مونږه فيها په دغه قريه کې الله آیت النخا اثار عبرت چا د پر للذین د پر دا کسانو يخافون العذاب الالم چریږي د عذاب الیم دردناک نو توروالی د کانو پر خو کندرات پر خو تاریخ والد د یو نخي پر خو وفي موسی دارنګي په قصه د موسی عليه السلام کې ځن عبرت د دارنګي عبرت دي د پر قریشانو د پر مکیوالو د پر عام کافرانو د پر اذ باوخ ارسلناه چولېګل مونږ دی موسی عليه السلام لره الى فرعون لره بسلطان په دلیل مبین ښکارا فتولى پس راز کړو د ایمان نه فرعون او قوم د ایمان رونو اراز وکړو برکنه من بجنوده سره د لخر خپل وقال نو ول دی فرعون لخر ساحر موسی عليه السلام ته دا ساحر دی او مجنون یا لیونه دی علیه بالله رب کریم فرمای کله چې دا ویل نو فاخذناه پس اونې ول مونږ دی لره فرعون لره او لخر د لره وجنوده لخر د لره فنبذناهم واچول مونږ دی لره فی الیم په بحر کې نه غرقناهم فيه غرق مو په بحر کې وهو دا فرعون ملیم ملامت کون کې ځان خپل لره په دغه ټیم کې وفي عاد دارنګي عبرت دې د پر نه خدا فعدیانو کې نه په هلاکت د دیانو کې اذ په وخت کې ارسلنا چولېګل مونږ علیهم په دې باندې الريح باد هوا الاقیم من شندا یا شندون کې باد ريح لا برکت فيها داسبا چې برکت پکې نو دا باد په چې پیراوه ما ته درونه به پرې خودو من شین پس من شین سشیلرا اتد را بغه دغه باد ما ته درو من نه به پرې خودو من شین د سشینه ته چې را بغه دغه باد علیه پاغي باندې دا ساروی شو نفسونه د دې شو مال شو وغیرہ نه به پرې خودو الا مگر جعلت ګرځول به دغه شیز لرا کرمیمی پشانت د ایرو باندې یا پشانت د اوچ ټوټه
ابو العالی وی کرمیمی کالتراب پشانت د خاورو داسې به یو ګرځولم. وفي ثمود دارنګې دې دپاره عبرت دی په قصه د ثمودیانو کې د صالح علیه السلام قوم کې. اذ په هغه وخت کې قیله چې ویل صالح علیه السلام لهم دې لره تمتعوا فایده واخلئ تاسو کله چې اوښه قتل کړه 3 ورځې پس به تاسو باندې عذاب راځي حتی حین تر یو ټیمه پورې فایده واخلئ بس نور عذاب در باندې راځي. فعتو پس دینا فرمانی وکړه سرکشي وکړه تکبروا تکبر وکړو دا اوښه قتل کا رنګونه زیړ شو 3 ورځې بعد. ها بیا تور شو کفنونه ځان ته واچول بیا مړه شو. چې څوک تانه تپوسو کې هغه خلک کوم یو دي چې کفنونه خپل ځان ته اچولې دي ورته وایي هغه ثمودیان د صالح علیه السلام قوم دی. مفاعتو پس دینا فرمانی وکړه سرکشي وکړه تکبروا تکبر وکړو ان امن ربهم د امر در خپلنا. رب کریم فرمایي فاخذتهم الصيحه صاعقه پس اونی ولا دلرا الصاعقه معنا تیز आवाज یا تندر وهم دي چې ينظرون کتل عذاب الله تا دي خپل په سترګو باندې داسې لیدل چې نازلې دو په دې باندې د عذاب. فمستطاعوا پس قدرت نه لرو دي صالح علیه السلام قوم قدرت نه درلودو بیا من قیام د پاسېدو رست د نازلېدو د عذاب نه. وما كانوا نو دي منتصرین معنا انتقام غستون کی بدلا غستون کی منتصرین بدلا غستون کی انتقام غستون کی یو بل سره چې امداد کړي وي دي. دارنګ وقوم نوح د قوم د نوح علیه السلام کی په قصه د قوم د نوح علیه السلام کی عبرت دي ده من قبل هغه چې مخکې د قوم د صالح علیه السلام عادیانو مخ قوم د فرعونانو اهلكناهم هلاك من دي من قبل اهلكناهم تقديرات هلاك من دي لرا قوم د نوح علیه السلام لره په طوفان سره. انهم یقینا دي كانوا قوما داس قوم فاسقين فاسقان. والسما د اسمان چې الله بنینا بنا کړي مونږ دي لره جوړ کړي بیا ایدن معنا بقوه په قوت سره. قرطبي وي بقوه وقدرت د ابن عباس صاحب قول یدنا مراد لاس نه دی ګوره اما ابن عباس صاحب قول اخر بقوه وقدرت په قوت سره مونږ جوړ کو دا په قدرت سره جوړ کو. دارنګي سراج منیر هم دا معنا کوي جلالین هم دا معنا کوي جامع البیان هم دا معنا کوي تفسیری خازن دا معنا کوي مدارک دا معنا کوي امام بغوی هم دا اکثر مفسرین دا معنا کوي. بأيد معنا بقوه په قوت سره جوړ کو. وإنا يقينا منچو لموسعون لموسعون الرزق خامخ فراخون کی د رزق على من يشاء چرم چر دوش بس فراخ ويضيق چاله تنگ وبل ذکر. دارنګ والارض زما کی لرام فرشنا من بسطنا غړول مونږ على الماء په بو باندې فنعم الماهدون فنعم الباسطون پس غړون کی چې فرش جوړون کی چې الله نحنو مونږ ومن كل شيء د هر شي نه خلقنا پیدا کړی الله وای مونږ زوجین جوړه سړی شو زنانه شو وګوره جنت شو دوزخ شو کفر د ایمان د جوړه دی سخی دی بخیل دی تیاره شو رڼا شو دارنګي سعادت شو شقاوت شو نیکبختی او بدبختی دارنګي اسمان او زمکا خوک شو تروش شو زوال پسې وغیرہ صدا پر لعلکم دې د پر چې تاسو تذکرون پن واخلې دین الله وي نصيحت واخلې. یا رسول الله دې خلق تو ويا ففروا پس من لکه تاسو الى الله من الى طاعت الله. ها مختلف توجيهات. ففروا پس من لکه من معصيه الله ند گناهونو نا الى طاعت الله طاعت الى الله الى طاعت الله طاعت الله. یا ففروا من طاعت الشيطان پس من لکه د طاعت د شیطان نه الى طاعت الرحمن طاعت الرحمن لرم. یا ابن عباس ويا ففروا الى الله معنا بالتوبه من ذنوبكم فتوبه سره د گناهونو. یا ذنونی مصری سویا ففروا من الجهل منډکې د جهل نه منډکې الى العلم علم طرفتا علم وکیا مختلف توجيهات. ففروا پس منډکې تاسو الى الله معنا الى طاعت الله من طاعت الشيطان الى طاعت الرحمن. یا ففروا پس منډکې د شرک نه الى الله الله تعالی توحید تا. انی یقینا زچم لکم تاسو منه د جانب د الله نه نذیر يرون کې مبین ښکارا.
ولا تجعلوا مگر زوی تاسو مع الله سره د الله نه الها آخر اله بولا انی یقینا ز چې لکم تاسو د پاره منه د جانب د الله نه نذیر يرون کې مبین ښکارا كذلك لك څنګه چې تا ته قوم ساحر او مجنون ویا الیاذ بالله اغوي کاذب وي تا كذلك هم دغرنګ ما الذين ندر غلي الذين كسان من قبلهم چوڑان دي دینو قریشانو من رسول یو رسول ندر غلي یو رسول ما الذين ندر غلي یو رسول من قبلهم وړاندې دینه من رسول یو رسول نو الا مگر قالوا ويل باغي ساحر اي انت ساحر انت ساحر جادوگر یا مجنون یا الیاذ بالله لیونه مخکی قوم ته هم انبیاء او تویل شدا تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتوا سویا دی یو بل سره وصیتونه کړی دي چې دا لګیا دي ساحر او کاذب نه یو بل ته نصیحت وصیت کړی دي چې مجنون وای نه د سینه دا اصلي خبر ده د الله بل هم بلکې دي چې قوم یو داسې قوم د طاغون سرکشا فتولى عنهم پس اعراض وکانهم د دینه فما انت پس نه ته بملوم ملامت کړي شوی په دغه خبره کې چې دی ایمان نه ورو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس تا خپل حق ادا کړو هیڅ کله تا کوتاهی نه د کړي پاغه سکه چې تا ته امر شوی دی فما انت بملوم پس ته نه ملامت کړي شوی خو خبره دا وذکر نصیحت کوا همیشه سبحان دی اردو کتاب نا وذکر نصیحت کوا بالقران په قران باندې الله وای ټول مفسرین دلته قید لګي وذکر نصیحت کوا بالقران په قران کریم باندې فإن الذکر پس یقینا نصیحت کوم دے تنفع نفر سید قران په ذریعه چې نصیحت سوکې نفر سید المؤمنین د مؤمنانو لرا اوس الله وای دا خلق چې ما پیدا کړی دي د پاره چې تاسو ګرځي روزانه غټه او خوراک څخه کوي پورټلونو کې شپې تیروي بس غب شپ نه وما خلقت الجن ندي پیدا کړی موږ دا جنات ول انس دا انسانان الا ليعبدون مگر دې د پاره چې دې زما عبادت او کې عبادت د پاره پیدا یا انسان اصلا څه د پاره پیدا عبادت د پاره دې لپاره پیدا چې پس دا ګروپونه جوړاو په واتس اپونو کې غب شپ لگاوا یو ته کنزل کوا بل ته نا ليعبدون اصلي الله ما ته د عبادت د لپاره بل ځکه ویل مفسرین معنا کې يعرفون دې لپاره چې ما پیژنې تاسو ما اريد اراده نلرم یعنی په پیدایش د دې کې منهم د دینه من رزق د رزق د غټلونه دا اراده مانه د کړي چې تاسو رزق وګټیا وما اريد اراده نلرم ان يطعمون دا چې روټه راکی مالنه یعنی ان يطعموا احدا من خلقي دا چې روټه ورکی مخلوق زما یو کس لرا د دې اراده مې نه د کړي خود ليعبدون د پر ما اراده کړي الله وي ان الله يقينا الله تبارك وتعالى هو الرزاق د رزق ورکون کې ټول مخلوق لرا ذو القوه خوند قوت المتين منا علامه قرطبي والشديد القوي مضبوط ډیر مضبوط المتين متين د متن املات وي په معنا د قوت د څه بنوي چې مضبوط د املا لري نه خلک وای کنه فلانه مټور دی دا څه خو نه چې دا غټ غټ مټي وي نه وړه وړه مټي مطلب دا دی چې فلانه مټور دی خاندان زیات لري قوت زیات دی یا زامن زیات دی مضبوط خاندان والا دی دانګ خلک وای د پلاني پشتي مضبوطه ده یعنی د املای مضبوطه ده دا جیکونه خو ورته نه ویل لګیدل عرفي معنا ده پشتي مضبوطه ده یعنی قوي دی ډېر فإن للذين پسيقين د پاره دا کسانو ظلمو چې ظلمونه مراد ظلمو چې ظلم کړي دي یعنی کفار مکه ذنوبا نصيبا من العذاب برخد د عذابنا مثل ذنوب مثل نصيب مثل دا نصيبي برخي اصحابهم د ملګرو د دغه په شانتي د دې هم برخه د عذاب هغه وړاندې امت چې تیر شوی دی عذاب ورته ورکړی شوی دی په مثل د هغې دې دپاره هم عذاب شته الله وایي فلا یستعجلون پس دې جلدي نه کوي په عذاب زما کې بس وخت راتلو والا دی الله انما نملي لهم ليزدادوا اثما دا چې مهلت ورکړی موږ دې د دې لپاره چې زیات شي د دې ګناهونه فویل پس شدت عذاب دی یا فویل پس شدت عذاب دی هلاکت دی یا ویل انه جبل من نار دا غر دی په جهنم کې یا باب من ابواب جهنم دا یو دروازه ده په جهنم کې
مختلف ډیر معناګانې دي دي نو ویلون هلاکت ته یا شدت عذاب د چا د پاره للذین د پاره د کسانو کفرو چې کفر کړي دي می یومهم فی یومهم پورز د هغه کې الذي غرز يعدون چې وعده کولای شي د سره په دغه ورځ باندې دی له هلاکت د کافرانو د پاره چې ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب د رب ستا چې د واقع خامخا واقع کیدون کړي یا يعدون چې وعده کولای شي په ورځ د بدر د لپاره هلاکت ده چې او اویا کافرانو مردار کړیو یا ورځ د قیامت